أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النور مدنية. سورة النور مدني سورة د سورة مدني کېدو مطلب دا دی چې د هجرت نه وروسته نازل شوی دی. ترتیب نزولی کې چې د اسمان نه نازلېده نو دا سورت 104 نمبر سورت دی په دغه ترتیب سره، او دا د سورة الحشر نه په نزولی کې وروسته نازل شوی دی. دلته کې سورة المؤمنون نه وروسته دی، په نزول کې دا د سورة الحشر نه وروسته دی. دغه دوه قسم ترتیبونه د قرآن دی، یو نزولی دی یو مصحفي دی، یا دې ته ترتیب عثماني ویل کېږي. دغه بحث مخکې من کړی دی چې قرآن کوم زموږ مخې ته پروت دی، نو په دې طریقه باندې د اسمان نه په دې ترتیب نازل شوی نه. البته د عرش نه چې کوم زګن نه راغلی دی هغه زګن کې په دې طریقه باندې دی، او دغه تعلیم نبی علیه السلام صحابه کرامو ته ورکړی و، صحابه کرامو ته پته وه. نو په دې وجه چې کله عثمان رضی الله عنه د قرآن په دې طریقه باندې ولیکو هېڅ چا یې مخالفت ونه کړ، ټولو په اتفاق وکړ. نو داسې ووایه چې ترتیب مصحفي یا عثماني باندې د صحابه کرامو اجماع موجود ده. اجماع چې دنده د یو شیز واجبوالی لازموالی ثابتوي. نو په دې وجه کې د موجوده قرآن په مقابل کې چا بل شان تلاوت کاو، فرض که مانځه کې وړاندینی صورت یې وروسته کړو، وروستنی یې مخکې کړو، قصدن یې وکړه نو بس لمونځ یې ناقص دی، ګناهګار دی. او که په خطا کې وکړه نو هم د یو روایت مطابق دې باندې سره صحوه راځي. اگر چې د مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله رای دا ده چې قصدن یې دا کار کړی نو ګناهګار دی، او خطا کې کړه او نستر ثواب یې نشته دی. په هر صورت باندې دا ترتیب خبره وه. نو دا مدني صورت د هجرت نه وروسته نازل شوی دی، او 104 نمبر سورۃ الحشر نه بعد نازل شوی دی. د دې صورت مرکزی اول مناسبت د مخکینی صورت سره سره. نو سورۃ المؤمنون سره د مناسبت دا ده چې په سورۃ المؤمنون کې هغه صفاتونه ذکر شو کوم چې د مؤمنانو صفاتونه، او بکم باندې مؤمنان خسته ښکارېدل، نو هغه د مؤمنانو خسته صفاتونو ذکر وړاندې وشو. اوس د هغه صفاتونو نه منې کوي چې په کوم صفاتونو باندې انسان بد ښکاري. هغه د منافقانو علامات دي، د کافرانو صفاتونه دي. هغه علامات او صفاتونه نه منې کوي چې د دین په ځان ساته، چې کله مؤمن دا کارونه بنه کوي. نو دا مناسبت شو چې مخکې مثبت صفات او ذکر د مؤمنانو، اوس یې منفي صفات ذکر کیږي د مؤمنانو لپاره. دغه لړ مناسبت دی. د دې صورت مرکزی دعوه عنوان چې کوم دی چې ټول صورت خلاصه کم ځکه ترجمه کیږي، نو مرکزی عنوان یا صورت د دعوه مرتبه لیکي شي، عنوان مرتبه لیکي شي. نو مرکزی عنوان د فحاشۍ لارې بندول دي. سورۃ النور مرکزی عنوان د فحاشۍ لارې بندول دي چې فحاشي په معاشره کې نه وي. ولی ځکه فحاشي او زناکاری دا په خپله باندې یو لوی جرم هم دی، لیکن دا ډېرو زیاتو جرمونو بنیاد هم دی. په کومه معاشره کې چې زناکاري عامه شي، فحاشي عامه شي، په دې معاشره کې قتلونه شروع شي، او دغه شانې سلسلهوار قتلونه. فرض کړه چا په عزت باندې حمله شوې ده او هغه ته پته ولګېږي، نو هغه د په مرګ باندې قطعا اثر نه کوي. بیا دغه بغض او کینه او دغه دشمني مسلسل به دغه پیړو په خاندانونو کې رواني. دغه شان د کې د فحاشۍ او د ازادۍ نه بدګمانیانې جوړېږي. کله چې بدګماني راپورته شي نو په دغه معاشره کې معتبر کس باندې هم څوک اعتماد نه کوي، اعتبار خراب شي. او دغه شان د کې د بدګمانۍ په صورت کې به یو بل باندې اعتماد ختم شي، اعتماد سره رشتې او دوستانه تعلقات یو بل سره مرسته هغه ټول چې کوم دی د بنیاد نه خراب شي. کله چې معاشره دین اصول ته راورسېږي نو دا نه دین خدمت کولی شي، نه ځان خدمت کولی شي، نه انسانیت خدمت کولی شي، او بلکې دا د هر څه نه وځي، تجاوز وکړي. دغه شان په کومه معاشره کې چې فحاشي وي نو فحاش خلک چې کوم دی نه په دین غیرت کولی شي، نه په خپلو مور و پلار غیرت کولی شي، نه په قوم غیرت کولی شي، نه په وطن په هېڅ شي غیرت نشي کولی. فحاشي انسان زبردست بزدله کوي، خرابوي. او په دې وجه باندې صلاح الدین ایوبي ته منسوب یو مشهور قول دی چې یو قوم یو ملت تاسو وهل غواړئ چې دا ووهئ او په دې باندې خپل حکومت قایم کړي او دغه ستاسو غلامان او ماتحت شي، او دا بغیر د جنگ نه وشي، جنگ هم ونه غواړي، په دغه قوم کې فحاشي ګډه کوي، په خپله باندې به وشي. فحش قوم
په چا غیرت نشي کولای هغه د هر څه نه پرې وسی نو بس بیا به حکومت کوو د څنګه حکومت پکې څه قسم احکام به صادري او څه قسم ټیکسونه به لګوي دغه تپوس بیا نه نو په دې وجه باندې د دې په حاشیه د بندولو لپاره مستقل صورت نازل شو سورۃ النور په نوم باندې مستقل صورت نازل شو په دې کې د په حاشیه بندولو لپاره هغه اسباب مخنیوي شوی د کوم اسباب په حاشیه د لار جوړي پاغه کې پحش باسونه دي آزاد زندگی تیرول دي دغه نه منه ده دغه شان چې کله بچا باندې تهمت ولګي الزام د زنا ولګي او دغه معاشره کې مسلمان ناس د مسلمان آداب او شرایط سره د بوده وجو ټیک ته د سیوا او دا ټول د سې دی نه نه شک پکې نشته د څه پکې نه د مسلمان څه ذمہواری د په دې معاشره کې کله ثبوت نشته الزام شته الزام په صورت کې د مسلمان څه ذمہواری څه کردار ادا کوي دغه شان په پاک دامن مسلمان کسو کې الزام ولګي ځینې خلکو کې د سې معاشرو کې د سې یو سړی بده شي خبرانه وسره راشي ټک الزام په ولګي د پلار د سې ونی کې د سې او د په خپل د سې لري او ماته د خبرې اورېدلې نو الزام ولګي نو د الزام په صورت کې چې کړي الزام دی ولګي او ثبوتول نه شي شریعت دغه لپاره کوم قسم سزا ټاکلې ده څه کول پکار دي نو دغه ټول اصول او دا قسم خبرې کول د چا علامات دي د بچا کې موجوديږي دغه ټول د ذکر کولو نه بعد د په حاشیه لار بنديږي الله تعالی فرمایي چې سورۃ دا سورۃ انزلناها فرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون دې سورۃ کې په دې اولنی آیات کې د دې سورۃ او د قران تقریبا شپږ لوی صفات ذکر کړي دي چې دا ترغیب د ورستاني سبق ته د ورستاني سبق ډېر زیات اهم او ضروری دي او دا ډېر زیات په توجه سره اوریدل عملي کول بیخي ضروری خبره ده نو د ورستاني سبقونو اهمیت ترته په دې اولنی آیات کې پښپغو صفات د قران پښپغو صفاتونو ذکر کول سره ترغیب ذکر کړي دي الله تعالی وی سورۃ دا سورۃ انزلناها چې موږ نازل کړي دي سورۃ کې دا تنوین د تعظیم او د عظمت لپاره دی چې دا سورۃ دا مضمون ډېر لوی مضمون دی ډېر لوی سورۃ اوس دا چې د کوم ځای نه راغی الله وی انزلناها موږ په خپل نازل کړي دي نو چې الله تعالی نازل کړي د نشان په خپل معلوم کړي څومره اهمیت بلري ځکه الله تعالی دومره لوی ذات ظاهر او باطن باندې یو شرط پېدون کې پر روانو حالات و تیرو حالات باندې یو شان پېدون کې ذات بسنګ یو پالتو کار وکړي چې دغه پیدا نه او دومره لوی صورت بنازلېږي او دغه نه په الله تعالی د نازلون په خپل هغه اهمیت معلوم شي ګوري عامي خبرې مګنه د الله تعالی هدایات د الله تعالی احکام دي ډېر ضروری خبرې دي وفرضنا هم فرض کړل دا صورت انزلناها کې د الفاظ ته اشاره ده چې الفاظ د الله تعالی طرفه راغلي او فرضناها کې داغه معنی ته اشاره ده چې دغه معنی د الله تعالی طرف نه مستقل فرضیت ثابتای چې مغره کوم معنی او کوم مضمون دي دا فرض دي د سر ساده الفاظ نه دي وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون او موږ نازل کړي دي په دې صورت کې آیاتونه بینات چې واضح هي مطلب یې ښکارای لعلکم تذکرون دې د پاره تاسو نصیحت قبول کړئ او دغه جرایم او د شیطانی لارونه راوړئ نو سورتون کې یو ترغیب ذکر شو سورت عظمت ته به اشاره شو انزلناها وفرضناها کې دوا صفاتونه نو ذکر شو وانزلنا فيها آیات بینات دای بل صفات شو لعلکم تذکرون دای بل صفات شو په دې وجه باندې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خپل خلافت په زمانه کې کوپی ته خط ولیکو او خط کې دا مضمون لیکل او کوپی والا د تاسو خپل زنانه او سورۃ النور په کورونو کې زده کی او تاسو په ټولو کورونو کې د سورۃ النور درس عام کی د دې مسایلو باندې زنانه خبر کې د خبر ډیر ضروری و هم دي ځکه عمر فاروق رضی الله عنه سورۃ اخو چونکه عربو اهل زبان کسو هغه په دې آیاتونو کې په دې الفاظ په دې اشارات باندې صحیح پویدو هغه د مسله معلومه ونه په دې وجه باندې زنانه ته خط ولیکو کاپی والا ته خط ولیکو چې تاسو دا سورۃ خپل کورونو کې د درس عام کړئ او ټول زنانه د سورۃ النور خامخا زده کړئ درد شپږو ترغیباتونه په خپل معنی معلومیږي بیا په جرایمو کې په اسلامي معاشره کې د جرایمو په سلسله کې شپږ 15 جرایم داسې دي چې د هغه سزاګان الله تعالی په خپل معنی متعین کړي دي چې د سزاګان بوله ورکوي او د باقي جرایم سزاګان چې کوم دي د وخت
حکمران اوامر د سپارلي د جتاس د معاشري څنګه د مناسب کار د جرم بندول لپاره چې کوم کاری طریقه تاسو مناسب کاری په هغه طریقه باندې بند کړئ ان هغه سزاګانې عمراو ته والي دي تاسو ول وټاکئ خو پنځه جرایم داسې دي چې دا ډېر خطرناک دي نو دې سزاګانې الله تعالی په خپل باندې مقرر کړې دي پنځه جرایم کې یو جرم چې کوم دی نه زناکاری سزا ده چې کوم سړی زناکاری مرتکبي نو دا هغه د پاره به سزا شي نو هغه دې ذکر شوی ده دویم نمبر چې کوم خلک غلا کوي پټ سیس پټای په غلا باندې پټای نو دا چا مال ضایع کول او د چا د مال باندې ډاکا چول پټول د هغه د مستقل جرم د ډلې قباحت نقصان لري د انسان په صحت کې د انسان په اولاد په تربیت کې دغه شان د کې د معاشري د بد امنۍ د پاره یو مصیبت جوړيږي د هغه سزا هم الله تعالی په خپل مقرر کړی ده درېم چې کوم د ډاکزنی چې سړی یو لوی لخر جوړ کې په زور باندې خلکو له شوکي شروع کی لوټ مار شروع کی شوکي شروع کی د ډاکزنی ویل کېږي نو د ډاکمارۍ د پاره هم شریعت خپل سزا ټاکله په دې صورت کې به ورسته راشي دغه تعین هم الله تعالی په خپل باندې کړل ځکه د یو امت او د یو معاشري د امن لپاره دا ډېر لوی ناصور هم ثابتېږي څنګه دا زناکاری او ناصور د ډاکا او غلا هم لوی ناصورونه دي دغه شان د شراب چې څوک وس کې د شراب د لپاره هم سزا شریعت په خپل باندې ټاکل ځکه دا جرم ډېر زیات دی د دې نقصانات ډېر زیات دي نبی رسول الله فرمایي چې الخمر جماع الاثم الخمر او شراب چې کوم دي جماع الاثم دا جمع کون کې د ډېرو ګناهونو دي ډېر مصیبتونه دام رايوځي کوي او د معاشري د امن لپاره یو لوی ناصر جوړيږي هغه لپاره هم شریعت په خپل باندې سزا ټاکلې ده نو بدغه جرایمو کې ټول نه لوی جرم چې کوم دی اسلامي معاشري د امن لپاره ټول نه لوی جرم د زناکاری ده زناکاری کې یو نسب خراب شي او د نسب د خاندانیت چې کومه سلسله دغه ګډه وډه شي سړی به نه شي ویل کسته کوم خاندان دی او نسب خرابېدل د لوی مصیبت لوی ناصور جوړیږي دینه دویم دار په شریعت کې یو نظام دی د حرمت چې کوم زنانو سره نکاح جایز دی کوم سره ناجایز دی لیکن زنا کوم باب چې داخل شو زنا نو چې کوم انسانان روان شي معاشري ته بیا دغه نظام تاسو نشي ځکه چې سره به پته نه لګي چې کوم کا ستر رشتہ کې دا اساس کېږي په آینده وختونو کې تاسو کوم قسم رشتہ را دا به چاته پته نه لګي چې څه قسم رشتہ قائمي کې سره نه دی اولاد ته پته لګي او نه دی کس ته خپل پته لګي نه سود ته پته لګي په دې وجه باندې په زنو زینو کې په زنو دنیا کې ملکونو کې د زنا لوی مرکزونه شته هغه سرکاري مرکزونه نو بدغه زناکاری بدغه سرکاري مرکزونه کې چې کم دي نو کم ماشومان چې کېږي تل کې داخلي ال طبيعت هغه ساتل کېږي تربيت کېږي تعلیم کوي نو ډېر پیریډ سی و چې دغه حکمران او دغه لوی مشر د قوم دغه نه یو ماشومه پیدا شوی دغه ځکه دغه ټشوي دی پیژنې بیا نه ځکه چې خو زنا معاملې نو رابطه خو نه کېږي بیا او بیا ټیک وسه د نکاح پیغام ولېږي چې بس یاره زه دې سره نکاح کول غواړم په آینده وختونو کې پیغام ولېږي زوی ته پیغام ولېږي او بیا ډیرو پیرو د هغه زنانو نه انکشافات هم شوي دي هغوی منع کړي ده چې دا خو د پلانکي زوی پلانکي نه شوی د ستا نکاح په کوم ځای کې کېږي او ډېر داسې چې هغه میندې مړي یا د هغو نه یېري یا ځان غلی کړي چې بس پته نه لري ول هغې هم څه د مذهب څخه تعلق نه وي نو دې سره هغه د حرمت چې کومه سلسله دغه هم ګډه وړه شي او دا ځان یو لوی مصیبت دی الله تعالی وی الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله الزانیة والزانی زناکار خزو زناکار سړی چې کله زنا ثابت شي یو چاته به زناکار سړی یا زناکار خزو هغه پورې ویل جایز نه دي سړی نشي ویلې تر څو پورې چې په خپل باندې اقرار نه کړي یا باغې باندې شرعي گواهان موجود شوي نه د چا په تهمتونو الزاماتو باندې هغه گواهان چې هغه غیر شرعي دي هغه حکم نشي ثابتولی په داسې خبرو باندې چاته زنا ویل زناکار ویل یا زناکار خزه ویل لوی جرم د بشریت کې ویل وته نشي نو دې ځکه چې کوم الزاني او الزاني کوم الفاظ د هغه صورت کې دا قائمې دي شي چې کله اقرار ثابتي یا به د من شرعي گواهان موجودي ما تاسو له ځینې علاقو کې د سری واجه مې د سکلو کې چې څوک یې بدې شي چا سره وران راشي ځان په ولګي او بس بیا قصې شروع کې زده سلاړه مو پلان کې د سلاړه او مزګ ثبوت یې سم نه حقیقت نه ډېری ډېری بیا ثابت هم شي دروغي ویلو نو کوم سړی چې په اقرار سره یا د شرعي گواهانو په ثبوت سره ثابت شي چې دا زناکار فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة او هر یو د دې دوانو نه 100 جلدة سل کوړي وخه
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله او تاسو لره دی ونن نسی په دې دواړو باندې رأفتن فی دین الله نرمی په دین د الله تعالی کې چې الله وسل کوړي او وخت به زما بیډس وزیږي ته 500 شپه ته راکوس کی یا سی په قلاره باندې وي یا داسې وکړي چې ماسک ولټ د ماور کې چې دا دومره دی په لږ دومره بلاور شي دومره بلاور شي د نرمی شو دا نرمی په دې کې معنا ده ځکه معنا ده چې جرم ډېر سنگین دی که دا نرمیانه به شروع شي دا جرم بیا مضبوطیږي راخوريږي د سیوا کیږي نرمی کول په معنا دی الله تعالی وی ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر بده شرط په نرمی مکه وکړه د الله تعالی ذات باندې په ورځ د آخرت ایمان لري نو نرمی مکه او کو دغه ایمان دی نه بیا د خپل خو خدا نو معلومه کې دا چې نرمی کول د الله تعالی په احکامو کې خود غرض خپل قصه داخله ول د انسان د ایمان نه خارجي بې ایمان کوي په دې ځکه کې دا یو مسله ده قرآن ظاهر نه معلومیږي دا چې زناکار سړی او زناکار ښځه سل کوړي وو په دې کې دا بحث نشته دی چې یاره کم سړی کم ښځه وو په دې کې یو شادي شوی بل غیر شادي شوی کم یو بوال غواړي دې ځکه کې د زنا بالجبر بحث هم شته دی چې سړی به زنانه باندې په زور باندې حمله وکړي هغه زنانه سره متفق نه ده دلته بس صورت کې قائميږي چونکه دی آیات کې خو عام ذکر شوی دی دغه اړخونه نه دي ذکر شوی لیکن دغه اړخونه چې کوم دین په احادیث مبارکه کې ذکر دي احادیث مبارکه د نبی عليه السلام سیرت او د نبی عليه السلام هدایتونه پته لګي چې د ذکر کوم حکم دی چې الزانیه والزانیه الزانیه والزانی فجلد كل واحد منهما 100 جلده چې هر زناکار سره زناکار خزر سر کوړیو وخی د دین هغه څوک مراد چې کوم غیر شادي شداري ودونه نه دی کړي مخکې نه سړی واده کړی دی وړاندې نه ښځې کړی دی او ردی زنا ثابت شو نسل کوړي وهل غواړي دا د نبی عليه السلام سیرت نه معلومیږي چې نبی عليه السلام داسې کړي وه عمل یې داسې په دې باندې ګواه دی او د نبی عليه السلام د هدایتونه پته لګي نو موږ داسې ویلی شو چې دا حکم قرآني دی لیکن دې وضاحت په سنت د نبی عليه السلام په سنت کې موجود دی او داسې هم ویلی شو چې د وهلو د رجم او د وهلو کوم مسله چې دا نو دا مسله د قران نه ثابته ده ځکه نبی عليه السلام داغه شارح دی داغه وضاحت کوونکی دی او د نبی عليه السلام بارے کې قران په خپل معنی تایید کوي چې نبی عليه السلام د ځان نه خبرې نه کوي د صرف وحی کېږي نو خبرې تاسو ته کوي نو موږ ته پته ولګېدل شي په دې ځکه کې رسول کوړو مسله هغه چا بارے کې ده چې دا غیر شادي شداري شادي شدن نه دي کم دي شادي شداري سړیو خزت واړه او زنا فرضا باندې کړی ده نو په دې صورتونو کې داغه د پاره رجم دي رجم چې کوم دې په ګټو باندې پښتو کې د سنگسار اول وای سنگ ګټي ته وای پارسي کې سار وشتره ته وای دغه کسانو په ګټو باندې وشتره کېږي په ګټو باندې وجل کېږي پاتې شو د جبر مسله نو کوم د جبر والا مسله د دین علاوه ده په کوم کې جبر ثابت شو بچا باندې چې بده جبر ش زور شوی دی هغه کس مجرم قصروار نه لري هغه بر سزا نه بالاتري ام د اخرت په حساب کې هم د دنیا په حساب کې سزا نه ملایوي صرف جابر ته ملایوي ظالم ته ملایوي اگر چې پدې کې د ځینې علماء سره لږ اختلافات شته لیکن هغه زیات راجح او قابل عمل نه دي څوک دا وایي چې را زناکار سړی او زناکار ښځه چې کله ثابت شو نو اول په کوړو باندې وخی او بیا په ګټو باندې ولي ځکه چې په حدیث کې په ګټو مشتري شوی دي په کوړو محلي شوی دي څوک وایي نه د دې نه یو برا واخلي د زناکار لپاره خدا حکم دی چې کوم غیر شادي شداري او چې کوم شادي شداري هغه د لپاره رجم دی د اهل سنت والجماعت عقیده راجح قول هم ده دي څوک وایي نه د سما کوا یی په ګټو باندې ویلا او په کوړو باندې یو تر واخله دا اقوال خپل ځای نشته دي لیکن بده کې صحیح قول دا دی ماته استوړان ویل چې کوم تفسیر روح المانی او داسې معتبر تفسیرونه نه کوم نقل لي کوم د اهل سنت والجماعت تقریبا اجماعي او اتفاقی عقیده دا غدا ده کوم چې قابل عمل چې بده کې تقسیم دی د حدیث او د نبی عليه السلام سیرت پرانا کې نو هغه تقسیم کې دي ځکه کې د کوم زناکار سره زناکار خاص ذکر کیږي د غیر شادي شده دي کوم چې بغټو مشتري شوی د شادي شده دي نو بده د فرق د وجه د احکام چې دا جوړه ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله او نه دي تاسو لپاره په دې دواړو باندې چې د زناکار سره او زناکار خاص ثابت شوی دي غیر شادي شده دي په کوړو وهل کیږي نو مده کې تاسو لرنه نسی نرمي په دین د الله تعالی کې الله تعالی په دین کې بچا سره نرمي گزاره نه کوي څنګه چې حکم الله را لګلې دي او د کم چا د پاره را لګلې هم د قشند کې قائم اول او نافذوري ضروری دي
ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر چې د تاسو ایمان لري په الله تعالی باندې په ورځ د آخرت باندې نو بیا په دیني احکامو کې کوتاهی مکوئ. د دې د معنا نه راځي چې نړۍ په مسه ځي چې نړۍ وسه د ګناګار دی د څه نرمي کول چې کوم دی بڑا سزل او نردل د الحمدلله په خپل ځای باندې ټیک ده هغه څه قباحت نشته لیکن دغه نرمۍ د وجه نه به دا حکم نه راکمي چې د اصل کوړو نه راکم کی او بس خپل مرزي وکي وکي د څه مکه و بس څنګه شریعت ویلي مګه شان دی ورک وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين او خامخ حاضر دي شي د سزا د دوړو ته طائفه من المؤمنين وډاله د مؤمنان د مؤمنانو وډاله ته حاضر شي ولې د حاضر شي زګه د حاضر شي د دې ډېر غړي فائدې دي. مخکې بنیادی خبره دا ده چې اصل کې څوک زنا وکړي او دومره بډاګه باندې وکړي ښکارې وکړي چې خلک ته خبر شو او بځې کې په ارزه کې بحثونه روان دي چې یاره بس دې زنا کړي ده دې زنا کړي ده قصې کوي دا پاش قصې چې څوک کوي نو بدن باندې هم اثر کوي د نفس چې کوم دی نه راوچتای او د څوک چې اوري بدن باندې هم بد اثر کوي څنګه پاش فلمونه او پاش ویډیوګانې اثر کوي دغه دا پاش بحثونه هم خوش اثر کوي په سړي باندې نو اوس دا د دې دا کار دومره بخکاره باندې کړي د خلک د خبر د جباغي من شرعي گواهان موجود شو د شرعي گواهانو د کلک درانه شرایط دي چې داغه موجوده کافي ګران هم دي چې هغه موجود شنو معلومه کې دا چې جرم د څه کله د جبيخي بخکاره کړي بغاوت کړي او اسلامي معاشره ګنده کړي دا چې معاشره ګنده کړي د کوم خلکو غوګوند د خبر رسیدلې دي په کار د جوس راشي او خپل سترګمانه سزا یې ویني چې په دمانه کې ماستر شوی د جغاستر ختم شي او پړه کې یې راشي چې په ما باندې سونه اثر دی کدا جرم ما وګ سبب د قصې حال زمامي څنګه دې مسكين په حال دی مونږ ورته ګورو نو چې کله دا سزا دی ویني هغه خواهشات چې کوم راوځي شي به ختم شي هغه اثر به ختم شي دغه څنګه د کم کس چې دا جرم کړی دی د سزا کې اخته دی د دې وهلو سره نفساني خواهشات چې کوم دی به کم شي قدرتي کمی به د جرایم نشي کولای چې څنګه دې پرې لکړي. درېمه خبره دا ده چې سزا ورکولو خلاصه دا ده چې دا جرم بیا په معاشره کې اوچت نشي او چې کله دوباره د معاشره د جرم نه خالقین په کار د چې تغیر سزا خلکو ته معلومه یو خلکو لیدلی چې خلکو لیدلی نه یو بس اس قصې پلان کې قصه وکړه او خبره ختم شوه به د قصه وشوه او قصه ختم شوه او من کې د سزا ذکر رانغه نو مدغه معاشره کې ته څومره متوجه ګناه د جهنم دی خو دغه معاشره په دې خبرو ته اصلاح کولای نشي. کم خلک د نفس غلامان دي د خپل نفس نه مغلوب دي او هغه د اسلامي تعلیمات او د تربیت نه هم خبر نه دي هغه په دې خبرو منچپ ته نه اصلاح کیږي چې دا ګناه په دې نه کیږي نو په دې وجه چې هغه سزا ویني نو په دې وجه هغه به زړه او نفسونه به اصلاح شي هغه نه بعد بل څه جرم نه کوي. په دې ځکه کې یو اهم ضروري خبره ده کم چې اکثر مفسرین نقل کړي ده چې په دې ځکه کې وایي چې الزانه او الزاني فجلدو تاسو په کوړو باندې وخی دا خطاب چا ترسو کې وخی غټه مسله پکې ده. نو په دې مسله باندې اتفاق دی چې کوړې ورکول شرعي حدونه ورکول دا د حکومت کار دی. حکومت څه ته ویل کېږي؟ حکومت هغه چا ته ویل کېږي چې د هغې سره به یو څو ادارې مضبوطې ورسره نظام عدالت به خپل لري نظام تعلیم به خپل لري معیشت به لري اقتصادیات به لري دا لوی لوی اړخونه به د هغې سره شاخونه به د هغې سره ورسره دا حکومت او چې کله دا سره نشته دا به یو جماعت خو دا به حکومت نه وي نو چې حکومت نه ده نو عام خلک شرعي حدودات نشي نافذولی کوم حدونه چې الله تعالی قائم کړي دي هغه حدونه عام سړی قائمولی نه چې حکومت نه لري هغه نشي قائمولی هغه د لپاره شرعاً جایز نه دي. اگر که دا به یو اسلامي نیک جماعت یو دیندار خلک وي او د دې ګناهونو مخنیوي به کوي داسې نه چې خاموش بکینی لیکن شرعي حد دا نشي قائمولی دا دومره کولی شي چې دا به زجر ورکړي زجر چې کوم دی دا څه ته وایي زواجر هغه چا زجر هغه ته ویل کېږي چې دا به د شرعي حد نه به دا ښکته کم وي بیا د اسلامي امیر مرضي دا چې د هغه ته څنګه مناسب ښکاري څنګه ته جایز ښکاري چې څو کوړې پکار دي څومره پکار دي خو شرعي حد ته بیا رسوي نه حد دا د حکومت کار دی او زجر د عام سړی ورکولی شي. نو اوس دې کې الله تعالی وایي چې فجلدو تاسې ووهئ کل واحد منهما 100 جلدة هر یو د دې دواړو نه 100 کوړې نو د دې نه خو دا اندازه ولګېده چې عوام خلک یې خو نشي والی جماعت یې نشي والی نو خطاب چاته شو خطاب چې کوم دی نو دا حکم د حکم مخاطبین څوک دي په دې کې دوه اقوال دي. یو قول دا ده چې د دې برای راست مخاطب حکمرانان دي
چې حکمرانانو کوم ځای کې دا جرایم روان نو تاسو به ذمہوار یې دا کسان راونی سي ستر عام سزا ولا ورکي سر کوړي وخه چې کله غیر شادي شته دي او کوي نو ول د حکمرانان د دې حکم عمل کوون کې نشو د حکم باندې قرآن باندې آیات باندې عمل ونه کو مجرمان پاتې شو ګناګار دي مجرمان دي به چې کدي عقیده لري خو عمل به نه کوي نو ګناګار کا عقیده نه لري نو بیا بس د شریعت اسلام نه بس ور بهر بی ایمان دیم قول دا د جنا پجریدو عام دي د هر چا د حکم دي خود عام خلکو د پاره په جدا انداز باندې حکم دي او حکومت ته په جدا انداز باندې حکم دي د قول چې کم د زیات راجح معلومیږي او د قول چې کم تفسیر احسن کلام هم نقل کړی دي اوس کله چې زناکارو سزا ورکول دي او د مخاطبین چې کم دي عوام هم دي او حکمرانان هم دي نو حکمرانانو به څنګه عمل کوي عوام به څنګه عمل کوي عوام به داسې عمل کوي چې عوام به داسې حکومت قایموي چې هغه زناکارو سزا ورکولی شي دا د عوامو فریضه او ذمہواري ده که عوامو داسې حکومت قایم کړی نه و داسې حکومت اساس کړی نه و هغې دپاره محنت نه و کړی چې دغه حکومت د زناکارو د سزا ورکول جرم وګڼي زناکارو د سزا ورکول چې کوم دي د خپل لازمي ذمہواري وګڼي او زنا یو جرم تصور کړي داسې حکومت د پاره خلکو کار نه کړي نو خلک هم په داسې ووایه چې عوامو هم په دې باندې عمل ونه کړو په دې آیت باندې عمل ونه کړو دي ګناهګار پاتې شو چې بیا به حکومت وروسته عمل نه کوي حکومت وروسته ګناهګار پاتې شو عوام په اول ګناهګار پاتې شو چې عوامو د داسې حکمران نه دپاره داسې نظام دپاره فضا ولې نه جوړه کړي حکومت خو د عوامو نه جوړېږي عوامو ولې نه جوړه کړي نو په دې طریقه باندې اولني مخاطبین عوام شو په پجلیدو کې چې تاسو نظام جوړ کړئ داسې نظام تیار کړئ چې عمل پې وشي او بیا حکمرانان په دویمه مرحله کې د مخاطبین شو چې حکمرانانو کړه تاسو داسې عوامو داسې نظام تیار کو جوړ کو قربانیان یې ورکړلې نو اوس تاسو ذمہواري جوړه شوله چې دغه کسانو سزا ورکړئ تاسو په دې صورت کې د پجلیدو مخاطبین دواړه شو عوام هم شو او حکمرانان هم شو بیا په دې ځکه کې راشه د هغه خلکو خبرې په دې آیات باندې وتله چې کوم خلک وایي چې حکومت او کرسۍ د اسلام سره هېڅ تعلق نشته دی او دوی داسې وایي چې یاره په حکومتي نظام کې په حکومتي ټاکنو کې په حکومتي ترتیبات نه څوک جنتي کولی شي نه جهنمي کولی شي دا الفاظ د هغوی دي نو دا الفاظ چې کوم دي صراحتا د شریعت سره زبردست ټکراو لري زبردست قرآن سره ټکراو لري اول دا چې الزانیة والزانی فجلدوا كل واحد منهما په دې باندې د څنګه عمل کوي او تخبل ذمہواري څنګه پارېږي چې حکومت ځان لشي او ته ځان لشوي او حکمرانی چې کوم حکمرانی چې د جنت او جهنم سره هیڅ تعلق هم نشته لري په دې آیات باندې به عمل څنګه کوي اول سوال دې ذکر کې دا شو دویمه خبره دا ده چې قرآن خو داسې وایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون سوچ د الله تعالی په کتاب باندې فیصلې کول صحیح نه ګڼي دغه ظالمانو کې شمار دي نو اوس وایي چې ته خو وایې چې حکومت ځان لشي دی حکومت یو غټ اداره ده په هغې کې داسې ما وړاندې وویل چې د هغه د حکومت چې کوم شي نه جوړېږي هغې کې تعلیم عدالت اقتصادیات معیشت دا پکې داخل دي اوس دا حکمرانی ځان لګل او شریعت ځان لګو نو ته وایې چې کوم اقتصادیات تجارت دی روزګار دی ته سوي دا بر شریعت نه بالاتر جسم دی خو خې داسې به کې سود دیم پکې خیر دی غلا دیم پکې خیر دی ټیکسونه دی ناجایز ټیکسونه دی پکې خیر دی او د غریبانو نه اخلا مالدارو نه ماخله دا پکې خیر دی غریبانان دي دولګي نه مړ شي دا خیر دی دا تمساق در اخلي نه اخلي دیم عدالت دی په حکومت عدالت قائمي او دغه عدالت چې کوم دی نو عدالت دسي دی چې هغه ته زناکار سزا نه ورکړي او دغه حکم د قرآن د حکم نه نافذوي نو اوس وایي چې حکومت ځان له شریعت ځان له شو نه بالکل دا حکمرانی چې کوم د ځان له شریعت مستقل جز د شاخې دی او په دې الفاظو کې دسي وایي چې اسلامي حکومت د اسلام لپاره یو محافظ دی چې کله اسلامي حکومت نه اسلامي احکام د محفوظ نشي پاتې کېدی په دې وجه په کوم ځګونو کې اسلامي نظام نشته په هغه ځګونو کې په هر حکم ځان له هر حکم خلاف ځان له تحریک چلیږي په کوم ځګونو کې اسلامي نظام نشته الله خلک د پیغمبري دعوی کوي دغه شانته کې د احکام د منسوخ کېدو دعوی کوي ځان له ډلې جوړي څوک د پردې نه منکر څوک د سود نه د حرمت نه منکر او څوک به یو مسله راپورته کوي څوک بل راپورته کوي څوک د ګوند نظام حاکمیت نه منکر چې زموږ عوام پکې هم داخل دي دا کې در کوم ځای نه راغلی چې حکومت ځان له شي او شریعت ځان له شي قرآن او حدیثو کې خو بالکل د مخالفت موجود دی دا کې هغه وخت نه قایم شوی د انګریزانو مشوره کړې ده په خپل تعلیمي دارو په ذریعہ باندې چې کله انګریزانو د ایشیا باندې قبضه کړې و لارډ میکالي په دې د پاره خپل ذهن جنګولې او تعلیمي داري جوړې کړلې په دغه تعلیمي دارو کې د خبره دوی په خکړه چې حکومت ځان لشي دی او دینداري ځان لشي دی دیندار سره کې حکمران شو دیندار ته موای ګناګار شو خراب شو
او که حکمرانو نه به د دین په خوا نه ورځي که به دین په خوا باندې ورغی حکومت خرابېږي ناکام کېږي دې عقیدې دومره پوخوالی اختیار کړی که سابقه تاریخونه تاسو وګورئ د پاکستان جوړېدل نه وړاندې په دې علاقو کې د کانګرس او د مسلمانانو منځ کې په الیکشنو کې هم مقابلې شوې دي او زمونږ په دې علاقو باندې ټول عمر له کانګرس ګټل مسلمانانو مذهبي خلکو نه ګټلې هغه هم د عقیده لرله چې بس یاره حکومت ځان له شي دی او نظام ځان له شي دی حکومت ځان له شي دی او دینداري ځان له شي دی او بس من خو کم سړی انتخابوي که په خپله باندې مسلمان دی خو که د هغې مرکز ارسن چې دی هغې سره زموږ څه کار دی موږ د خو موږ نه منې کوي د روژې نه خو موږ نه منې کوي نو په هغه زمانه کې هم داسې روانه او دا ناصر له د کومه حده پورې به جاري او د دغې ناصر د وجه نه اسلامي نظام نه قایمېږي